नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाइल बीबी आयशी खलक ची द क़यामत पर ورځ را پاسي کنا حفاتن عراتن عرلن دا بربند ټول را رواني میدان محشر ته خپياب لخپيب چسر به پیزاروم دی ښا دا کپڑے برا سره نه ښا دا صادری بنی دا پګړې بنی اس پم نه حفاتن عراتن عرلن خپياب لخپي بربند به میدان محشر ته روان دي سخت منظر وي دا خلق پر رواني میدان محشر ته برا ټوليږي رومبه بچاته کپڑے غوست رومبه به کپڑے چاته ملاويږي په آخرت کې به د ټولو نړومبه کپڑے ابراهيم عليه السلام ته ملاويږي د ټولو نړومبه زمونږ د استاد سنیک ابراهيم عليه السلام ته کپڑے ملاوي نو بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی عليه السلام ته وي الله حبيبه خلق به یو بل خلق به یو بل ته نه ګوري دي کې به زنانا نارینا خلق به یو بل ته نه ګوري وي نبی بی عائشہ اب دسی حالتی کنا چې د خلقو د سترګې به دسی په بره ختلی بعضی وخت کې سړی ناشنا سشي وي د سترګې په ځای ودرېږي د سترګې د خلقو نه دي دا به دسی غړېدلې بره ولاړي په ځای به ولاړي دا به کته کېږي یومئذ شأن یغنی هغه ورځ به د خلقو یو حالت وي هر سړی به خدای زما بس کیږي ما ته تل لګي دلته نبی علیہ السلام ولاړي دلته آدم علیہ السلام ولاړي دلته کرامن کاتبین او دعل کتاب او عملنامې بروړي به درته دي کیږي دلته به کتابو لګي دلته آدم علیہ السلام دلته نبی علیہ السلام او تاب پیش کی چر مخه تشه او چې دې عمل نامه ویني دی بو چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الله اکبر دې عمل نامه خو زمان نه رکوټه ګناه پرې خېدنلو او خدای ما خو دا ګناه نه ده ما خو په لار کتلم او پس خزم نظر ولګي دا خو ګناه نه ده او دا خو لیکل شوی دی مې د پلان کې سړی کپلې لنډې دي دته وګور او هغه په ګناه کې لیکل شوی الله اکبر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة خدایا دی خو نه رکوټه ګناه پرېخې دی او نه غټ ګناه پرېخې خدایا ما بس خو عمل نامه کوله شو د یو لوی صفه ورته کوله شي یو ګناه بخکار کیږي یو ګناه الله اکبر دسی سخت ورځ پرته د مړه زامن المال والبنون په زامنو دسی ډېر مدوکه کېږي خزینۃ الحیات الدنیا الله وی دا د دنیا زینت ته په دې اړه مکله کوي په دې اړه مکله کوي ځان د اخرت ګټو کې د دواړو جهانو سردار فرمایي ویلا یلج النار رجل بکا من خشیت الله الله هغه سړی جهنم ته نه داخلي چې د الله د یری د وجه نه د هغه د سترګې نه اوښ کوي صرف د الله د یری الله لوی ورته یاد شي د الله مخې ته ودرېدل ورته یاد شي چې الله ته به حاضري کومه بکا من خشیت الله نو دې او یریږي د یری د الله د وجه نه په جړه شي دې د اوښ کای را روان شي چې دا اوښ که د الله د یری د وجه نه راووتله دا سړی الله جهنم ته نه داخلي حتی يعود اللبن في الزرع سړی پي د ساروی نه اولوشي دا پي دوباره غولان ستتلی شي څنګه چې وي دا پي نبی علیہ السلام وي دوباره غولان ستل شتلی نو دسی چې کوم سترګې د الله د یری نه اوښ کتوې کړي د جهنم ته نشتلی چې د الله لوی ځان ته کله نا کله یادو خوشي ځای کې کېنا سترګې پټوا وای زه مړ شوم اعلان شو زمانوم واغسته شو پلان کې د پلان کې زوی وفات شو نن به په پلان کې ټیم جنازه وای زما جنازه وته خلق را له غسل راکې څوک می په یو طرف پړی څوک په بل طرف څوک وی ما ولا کپن راوړې دي څوک وی ما ولا راوړې څوک وی زه ولا پیټای جوړوم څوک وی سترګې غړې دلی دي څوک وی دا رنگ تور شوی دی دا خبرې را باندې خلکو شروع کړې زمړې سما کټو چت شو خلک وی تیزی موړی په قلاره وړي موتو قبل ان تماتو نبی علیہ السلام وی د مرگ نمخ کې مړ شي د مرگ نمخ کې مړ شي د مرگ نمخ کې ځان مړ تصور کړي چې مړ شم او ما باندې چې پلان کې پیسې وي ما چې پلان کې نظم کلاندې کړي و او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو دغه پیسو فکر نو کړي په ما خو قرض دی په ما خو پر دې حق دی اوس پسې چل کوم او قبر ته کوس کړم حساب شروع شو د الله دربار کې می حاضری ولګېدل ملائک را لاله ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته اخرت یادو
نبی علیہ السلام فرمائی کہ ما تصپت دا کدا تاسو تا معلوم شو لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، خندا بڑیرا کما کئی او جڑا بڑیرا سیوا کئی. ستاسو چې خندا سیوا ده او جړام کمه ده، کامیاب نه یې. اله به کامیابیږي چې د دې سترګې نه اوښکه ډېره بهیږي، جړا ډېره شي او خندا کمه شي. او دویم نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم سړي باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده که نه، په دې وجود یې دوړه ولګېده فی سبیل الله، په لاره د الله کې وتلی و، په دې وجود یې دوړه ولګېدله، په دې وجود یې دوړه ولګېدله. نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی. غبار جهنم، دخان جهنم، دا لوړه دا په د باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده، دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی. ښه چې د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي، په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده، نو په دې به د جهنم لوګې نه لګي چې په کوم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې الله وختونه ولګو، د الله په لار کې سفر شروع کړي، د آخرت فکر شروع کړي، ځان له د آخرت ګټې شروع کو. عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تپوسو کو، وی حضرت ژوند دې څنګه تیریږي؟ وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې. وی نیم مې په ریل کې ووته او د دین دپاره سفر کوم، او چې د ریل نه کوزېږم او نیولی یم. وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې. وی نیم عمر په ریل کې لاړو، نیم عمر مې په جیل کې لاړ، بس ژوند دې تیر شو. یو ورځ دې جیل که کنه په جیل کې تلاوت شروع کړو، چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کړو. یو انګریز پسې راغی، شاه د طرفه ولا پملا لاس دی، وی عطا الله شاه، ای عطا الله شاه بس که نور دا تلاوت مکوه، په ما کې دی د جړا طاقت نور ختم کو، زه نور جړلی نشم. چې هغه تلاوت شروع کو دلته انګریز په جړا شو، پریوت د جړا د وجې نه، جړا پکې طاقت ختم کو. نو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه پملا لاس کې خود وی حضرت بس کا په ما کې دی نور د جړا طاقت ختم کو. دا خلقو دا آخرت تپاره ټولي سفر وي، یا جیل دی او یا ریل دی. وی نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ. دا ژوند دی دا تیریږي، ښه بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي، ښه چې د الله په رضا کې تیر شي نو بهتره وي. یو ورځ تقریر کوه عطا الله شاه بخاری رحمت الله چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو. حدیثی بار باران ته وکتل، وی بارانا یا تو ورېږه او یا به عطا الله شاه ورېږي، وی دواړه نشو ورېدی. ښه کو تا ته ضرورت ډیری، ستا ضرورت ډیری، خو ته ورېږه زه بس کومه، او که زما د تقریر ضرورت ډیری نو بارانه ته ودرېږه. وی چې داسې بره وکتل، اوس خبره کولو سر یې کته کولو ایکدم باران ودرېد، او ماسخوتن تقریر شروع کو، د ساره پورې قوم ته تقریر کوه. خپل وجودونه او خپل بچی او دنیا هر څه د الله د دین نه قربان کړه. شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکو، مونږ خو صرف آسان کارداري چې مجلس کې کینو د علماو لږ بدو وایو قدرې صرف، بس چې یو څو لکۍ پورې وتړو، ښه یو څو تصویرانې په فیسبوک ورکو، بس دغه هم کار دی قدرې، صرف دغې ته ناست چې عالم نه په دې ځای تصویر کټ کوو صرف، او عجیبه ظلم دا کوو چې دا پګړۍ پکې راولو، نو په دې ځای د عالم تصویر کټ کوي او په خر پورې تړي. صرف دا کار دی، دا د نوجوانانو کار دا دی، کار د علماو توهین د دې کار دی. کار زوام ما سره کېنه ما سره لږې خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو، نو هغه کسانو ګوره که نه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود زخمی ټوټلي وجود زخمی، ټوټلي وجود. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نه اوچته کړې، د دې څه چل کړی، دا چل دی څه کړی. ته صرف کېنه بس یو څو پشموزې پورې تړه په فیسبوک، بس تړه یې پورې، ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کوو، بس مونږ دا علما به صبر کوو، ته یې تړه، یو ورځ به راځي انشاءالله که خیر، انشاءالله او به یې ویني که خیر. نو چې غسل یې وله ورکو، دا وجود یې ټول زخمي و. دوی وایي چې دا ولې زخمي دی؟ وی دا تپوس په د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه وکړو، شیخ العرب والعجم، دا هغه نه به تپوس وکړو، دی شاګردو دی ورسره په جیل کې و. نو چې د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه تپوس وکړو، هغه ورته وی دا زما د استاذ رازو په ژوندانه مې نه ښکاره کړی، خو ما دی چې کله په جیل کې و که نه، ما به دله اوبه ګرمولې، د شپې به حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوبه داسې په وجود پورې ونیولې داسې چې د تهجد ټیم براتونه د اوبو هغه یخوالی به یې مات کړی، حضرت ته به یې پیش کړی، مور ته په دې تهجد وکړي. دا علما پیژندلي دي، دا د علماو ماضي کتلې ده
صرف اسې خبرې کوي. یو ورځ چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه وده پاتې شو چې اوبه حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته. هغه اوبه یخې وي. وی حسین احمد دا اوبه یخې دي. وی دا اوبه هره ورځ یخي حضرت. تاسو چې په تړ مو اوبه اودس کوئ دا حضرت ما په خپل وجود پوری نیولی نو زما د وجود ګرمایش دا یخ مات کی زی تعالی درکړه. وی ما نه دې کله نا کله جدا کو په جیل کې ها توري وبو اسیری مالټا تپوسو کوي تپوس چې دا په کوم جیل کې وی دې به ما نه کله نا کله جدا کو نه چې دې به واپس راغی دا رنگ به زیړ شوی ما ته ورس تپوس کو چې دا رنگ دی ولي زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې ارادي ولي نو رنگ دی زیړ شوی. ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لکټې مو شي پتا د سوي غوخي بوی لګي د غوخي بوی در ترازی ما چې او وی چې دا مال ریمانټونه راکې دا زما د غوخي بوی ته ترازی خدا راز به مخکاره کینا زما پجوندانه به دا راز نه ښکارا کوي. نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دای دل په جیل کې ریمانټونه ورکول ځکه دا زخمی وجودي قبر ته وړي. ځان له خو اخرت آباد کنه دنیا خو اسی دنیا را المال والبنون زینت الحیات الدنیا. خدا یو خبره مسلمه یاد کوي مسلمه ځان سره ویلی کوي په پرچیو کې دی وای دا یو خبره د کړي وا یاد ساتي چې د علماء توهین مکوي کاغه په هر میدان کې دي خدا عالم توهین مکوي. دا په دنیا کې د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ برباد کول دي. آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نم د لاسونه راون غاړي دا درته کلک خبره کوم غره سبب جاړي په دې دنیا کې بجاړي چې دا وس کړیو نو د علماو د توهین د جبی راون غاړي لاسونه راون غاړي خپل بچی راون غاړي وای علما د قوم خیر خوا دي. په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خو نه وکم زه به خدای له جواب ورکوم چې په دې مصلی ودرېږي او قوم ته غلطه خو نه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه. دا مصلی د چاوا دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی خان دا د چا منبرو دا د هغه حسنینو د بابا منبر دی چې یو میاش پتی دشمن لري وروب په ورزید وی نبی علیہ السلام را ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام نو سیر راغی وی کوش زما د بابا د منبر نوی ته ولی زما د بابا په منبر تقریر اترا کوش وی دا خبره درته چا کړی نه مې خپل خبره د زما د بابا منبر نه لري خو قربان د صحابهونه نبی علیہ السلام منبر چې درې پاونه وخا نو نبی علیہ السلام په دې درېمه پاونه کې نصبر نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په دویمه پاونه کې نه د مرګ پوری په درېمه پاونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په درېمه پاونه کې نه په دې دویمه ابوبکر صدیق ناس خو دسی ادب او احترام صحابه ویزه وخیجه تقریر پی کوا دا بیا کیناس تقریر شروع کو خلق ته وی دا راګوز زکه شوما چې دا چا د بابا منبر وغیرہ ته وی چې مکه په تقریر جوړا کوش وزرا ته بیا وی چې زکه و په جو بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا په تقریر کوما دا د حسنینو د بابا منبرو دا امانت ته څنګه ستا سنت تپوس کیږي دسی به زمون د علماو د دې منبروم تپوس کیږي خا د دې مصلی برانم کی الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي. قیامت کې به یو کس د کلمې به بار پرتی او دی به پې دسی ګرځي په کلمو به دسی ګرځي غیر چا پیر خلق مولا راشي به چې هغه نه وي هغه مونږ ته چې به دې خېخې خبرې کولې خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې دا کوي او دا مکوي دې ورته هغه یې مکنه التقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یې مکنه نو دا ولې دې ورته ما به تاسو ته وی او په خپل به مې په عمل نه کوونن مې دا حال خدای زمون عمل نسو کې خدای مون خوایو خدایا د دې خلق چې په مون علماء کم ګمان دي خدایا مونږه هغه شانته جوړ کې خدایا دی وې دا نیکان دي خدایا د دې نیت دالي خدایا مونږ دې ته مختورن کین په دنیا او په آخرت کې خدایا مونږ باندې دې حالت مراولې خدایا زمون د ټول آخرت آباد کې خدایا آخرت هم آباد کې خدایا دنیا کې د چا څه پریشانی دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا رشتہ
رشتي نشته دی رشتي شته دی خدای خو اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکي یا الله د چا رشتي نه د جوړ رشتي نیکانی رشتي ولا ورکي خدایا یا الله د بچي د ټول د والدینو تابعدار کې خدایا د والدینو نوکران کې خدایا د والدینو خدام کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ ځوانانو ځوانیم په دین زړې کوي ښا د عرش تلان دي چې اوه کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان وي چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کړي ښا ځوانانو ځواني د عبادت ټیم دی یا الله د دې ټولو ځوانۍ په عبادت زړې کا خدایا دی علماء سره چې د څومره خلق مینه کوي مونږ سره کوي نور سره کوي خدایا د امو د کمان راشي خدایا پیسې ټیکټونه وختونه د ټول ولګي خدایا او مونږ لراشي خدایا مونږ سره اس نشته دی خدایا ته ول د دواړو جانو خوشاله ورکه یا الله دا مینه د اخرت د نجات ذریعہ وګرځي خدایا چې دا سترګې پټ شي نو د علماو دا فری مینه ورته یاد کی خدایا دا پری چې به صحابه په پیغمبر مېونو خدایا دې سی پری په علماو باندې خدایا د علماو په صف کې ادرو په میدان محشر کې خدایا بچي حافظان او عالمان کې خدایا زمون اخرت آباد کی اللهم صل علی سیدنا